سایکل په قسطونو اغستل خرڅول څنګه دي؟ ګوره دې مسله باندې ځان پوهه کې دې کې ډېر زیات خلک مبتلا دي. اصل مسله خلکو ته په دې ځای کې راځي چې آیا په نیټه باندې سیز ورکول په ډېرو پیسو دا ټیک دی که ټیک نه دی. یو سیز دی د هغې قیمت مثال 500 روپۍ دی، په نقدو باندې چې ته خرڅې په 500 روپۍ خرڅې، نو بیا به ته د هغې سره د هغه سیز تعیین کې که دا سیز ته په نیټه اخلې دا به تاله زه په 600 درکوم. دا په ربا کې نه راځي، دا په سود کې نه راځي. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني کې هغه چې دی په اقتصادیاتو کې هغه په دنیا کې ایوارډونه ورکړی شوي دي، هغه په دې باندې پوره پوهېږي. دا په سود کې نه راځي. قسطونه چې دی که نه قسطونه الله هغې نه جایز دي چې ته د ریټ تعیینو کې چې دا موټر سایکل دی د 6 میاشتو په قسطونه زه در کوم د دې قیمت 2 لکه روپۍ دی، خبره طی شوه. د دې موټر سایکل قسط په تو ماله د میاشتې 2000 روپۍ راکړې، خبره طی شوه. اوس کو دې کس په میاشت کې یو میاشت قسط لیټ کو 2-3 ورځې او دې ورپسې پیسې خیجي، دا سود دی، دا ناجایز ده، حرام دی. خو که نه د شرایطو په طور باندې شرایط برقرار وي، کوم چې د قسطونو علماو په دې باندې تقی عثماني صاحب یو کتاب لیکلی په دې قسطونو باندې جدا، که دغه قسطونو دا شرایط موجود وي او یو سړی د قسطونو کاروبار کوي په صحیح طریقې سره چې د علماو نه هغه باقاعده اجازت اخیستې وي چې دا به زه څنګه کسټمر پوهه کومه، نو دا شرعاً جایز دی، په دې کې څه حرج نشته. کم خلک